وی چې عذرن منځونه قضا شي نو د هغې د قضا شرعي حکم څه دی؟ جواب دا دی په دې باندې مخکې هم مونږ وضاحتي خبره کړې وه چې قصدن مونز پرېښودل د دې په احادیثو کې ډېر لوی او سخت وعید راغلی دی. علامه ابن قیم رحمه الله علیه کتاب لیکلی دی کتاب الصلاة. پکار دا ده چې اهل علم علما د په خپلو جمعو یا خطبو وغیره کې عوامو ته د دې خبرې ډېر وضاحت وکړي او دا کتاب ورته مطالعه کی چې د مونځ څومره اهمیت دی په دین کې. نو قصدن د مونځ مسلمانان چرې نه پرېږدي. د محققینو د ډېرو علماو رایه دا ده چې من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. چا چې قصدن مونځ پرېښود دی په دې باندې کافر شو. بعض علما وایي چې کفر ته ورنږدې شو، خو ظاهر د حدیث دا دی چې قصدن کم سړي مونځ پرېښودو نو قصدن دا مون پرېښودل دی کفر ته رسوي. علامه ابن حزم، علامه ابن قیم رحمه الله علیه د هغې دا مسلک دی چې مونځ د قصدن قضا کو د سره بیا قضا شته نه. قصدن د مونځ پرېښودو ترک دی کو او هېڅ عذر دته نه او مونځ دی ونه کو پاتې دی کو بیا هډو د دې قضا نشته، بس عظیم گناه کې مبتلا شوې ستا او د الله معامله ده. دنیا کې هغې د دې قضا اړومني نه. دا دومره سخته مسله ده. په کار دا ده چې عوام د مونځ په مسله کې د دې دومره نرمۍ نه کار نه اخلي چې انتهایي سستیا کوي په مونځ کې. نیل لوتار وغیره کې په دې بحث کړی دی چې څوک قصدن مونځ پرېږدي دا سړی کافر کیږي. نو څنګه چې کافر مسلمان شي، یو سړی کافر دی ډېر وخت او مسلمان شو، نو کدی شپېته کالم د په کفر کې تېر کړي دي خو چې مسلمان شو نو د دغې منځونو قضا په قرآن او حدیث کې په ده نه ده ثابت. بس مسلمان شو، اوس د د الله معامله شروع شوه او د هغه زړو منځونو پې قضا نشته. دقسې د بعض علماو مسلک دی څنګه چې په کافر باندې قضا نشته، دقسې چې یو سړي د قصد مونځ پرېښودو په ده باندې هم د دې قضا نشته. دا کفر حکمي دی والله اعلم. البته د عذر د وجه نه چې چا نه مونځ پاتې شي، مطلب نسیان یېري کله کله داسې کېږي انسان یو کار کې مصروفه دی واقعتا بالکل ته یېرو، نو څنګه چې په یېره باندې روژه نه ماتېږي داسې په یېره مونځ پاتې کېدو به دی انشاءالله الرحمن کافر کېږي نه. دغه رنګې اوده بس اوده سړی خو هم بې اختیاره وي، اوده چې راپاسېده د مونځ ټایم شوی د ده نه مونځ قضا شو، یا چې کوم دی بېهوشي پرې راغلی او د مونځ ټایم پې تېر شو د ده نه مونځ قضا شو، یا جهاد کې دومره زیاته سختي وه چې د ده نه مونځ قضا شو. نو دې ته وایي د عذر حالتونه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رفع عن امتی الخطأ والنسیان، زما د امت نه الله رب العالمین خطا او یېره دا ته الله رب العالمین معاف کړي دي، د دې ورته الله معافي کوي. او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من نام عن صلاته او نسي فليصلها اذا ذكرها او استيقظ. کله چې درنه مونځ یېرو نو چې څنګه رایات شو فورا یې وکړه، یا چې ته ودوې مونځ نه پاتې شو کله چې راپاسې نو دا مونځ وکړه، هسې نه مرګ راشي او مونځ درنه په سر په ذمه باندې دې پاتې شي. الله فرمایي اقم الصلاة لذکري، زما د یاد دپاره مونځ کوه. د الله د حبیب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د غزوه خندق حفاظت چې کله کو څلور منځونه د الله د نبی نه قضا شوي دي. بیا د ماسخوتن په ټیم کې د ماسخوتن د مون نه بعد رسول الله مبارک ټول منځونه راوګرځول. اول د ماسپښین د منځ قضا وکړه، بیا رسول الله مبارک د مازدیګر د منځ قضا وکړه، بیا یې د ماښام او دغسې د ماسخوتن به ترتیب قضا یې وکړه. نو کله چې درته مکمله وشوه د داسې قضا منځونو هغه ادا وکړه، وقت ولم نه دی متعین چې څه ټایم به کې، بس څه ټایم چې درته مکمله وشوه د ماسخوتن یې درته مکمله وشوه نو د ماسپښین هغه پکې هم ماسخوتن کولی شي، مازدیګر ماښام هغه هم کولی شي، څه وقت متعین نه دی. بس کله هم چې تا ته وقت میلاو شو نو د خپلو منځونو چې کوم دی قضا وکړه. بیا دې خوښه ده په یو ځای باندې ټول منځونه کوي، مثال په یو ماسخوتن کې د ټولو منځونو قضا کوي او که نه لږ لږې کې د ټولو درته اختیار دی.
او کچرته یو سړي باندې اوس مسلسل یو هفته بهوشي راغلی ده، لیونتوب او جنون پر راغلی ده، یا د هفتې نم زیات، نو چې دومره زیات شي چې منځونه د شمار نه زیات شي، یا دومره ټایم بیا نه وي چې هغه ادا شي، ان شاء الله الرحمن د دغه منځونو قضا نشته، الله رب العالمین به معاف کوي. ځکه بهوش سړی او مجنون لیونی سړی دا مکلف نه دي. خوب، ییره، بیماری، جهاد د دې منځونو به قضا کوي. قصدن چې منځ پرېږدي د دې به هم قضا نه کوي، بس دا د الله معامله د ټول عمر د الله ته جړا کوي. او یو سړی بېهوشه دی خو یو منځ دوه کې نه هفته نیمه دی مسلسل بېهوشه دی، د دې د هم الله نه معافي وغواړي او دغسې به هم انشاءالله الرحمن الله معاف کړي. په بېهوشه سړي باندې هم قضا نشته. نو چې یو سړی اوده رایات شو ورته د منځ قضا دی وکړي. یو سړی بیمار و یا تییر و یا د جهاد حالتي په داسې ټایم کې به د خپلو منځونو قضا کوي.